بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پاکستان ډیموکریټک موومنټ له اړخه په مرکزي سطح دا فیصله شوې ده چې په 21 دسمبر د دوشنبې په ورځ په کوټه کې به یوه لویه او عظیم الشان مظاهره کیږي. په دې لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د ضلع کوټې د ضلع اګزیکټیو غونډه وسوه. په دې غونډه کې د کوټې د ټولو علاقایي یونټانو د جرنل باډي او عمومي غونډې او د یونټانو غونډو دپاره او د تیارۍ په لړ کې به هنګامي طور ځینې پریکړې وسوې. هغه فیصلې یا پریکړې دا دي چې ټول ضلع اګزیکټیو به لکه په تېره پله چې کومه تیاري وکړه دغه رنګه به ضلع اګزیکټیو هر علاقایي یونټ ته به ځي، د علاقایي اګزیکټیو د علاقایي کمیټۍ او د علاقایي کمیټۍ پراخې غونډې به کوي او هلته به ملګري په دې چمتو کوي چې هر علاقایي یونټ به مکمله تیاری نیسي د 21 دسمبر د لوی مظاهرې دپاره او د دې په حواله به په علاقو کې د یونټانو غونډې کیږي، په علاقو کې به انوسمنټ به کیږي، په علاقو کې به هنګامي جرګې کیږي چې په هر حواله باندې هر علاقه یونټ مکمله تیاری ونیسي او په 21 تاریخه به هم د دې میاشتې 21 دسمبر چې دوشنبې ورځ ده دا ورځ به دوی راوځي، سم د سهاره به تیاری نسی او په زرهاو تعداد کې به ملګري راځي ښار ته، مرکزي دفتر ته. بیا به د دې ځای څخه د پی ډي ایم نورې چې کوم سیاسي پارټیانې دي د هغه په ګډه به دا مظاهره په ښار کې روانیږي او دا خبر هم د یادونې وړ ده چې دې مظاهرې ته به د دې چې کوم مرکزي لیډرشپ دی د پی ډي ایم د دې صوبې سره تعلق لرونکي لکه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن محترم مشر ګران محمود خان اڅکزی، دارنګه د بلوچستان نیشنل پارټي مشر سردار اختر مینګل صاحب او ورسره د نیشنل پارټي چې کوم سربراه دی ډاکټر عبدالمالک بلوچ صاحب او د پی ډي ایم کې شامل نور چې کوم جماعتونه دي لکه عوامي نیشنل پارټي، لکه پاکستان پیپلز پارټي، لکه مسلم لیگ نون، لکه جمعیت علماء اسلام، لکه مرکزی جمعیت اهل حدیث او قومي وطن پارټي مشران چې د دې صوبې سره تعلق لري هغه هم په دې مظاهره کې شرکت او ویناوې کوي او د ټولو پارټیانو به په زراو خلک به په دې کې شرکت کوي او دا به د دې صوبې د تاریخ په هغه لوی مظاهرو کې چې موږ وکولی سو چې دا مظاهره کامیابه کو او د ملک سلیکټډ حکمرانانو ته دا پیغام ورکو چې هغه دی د 21 دسمبر مخکې او دوی استعفاوي ورکي او کدا استعفا نه ورکي بیا به لکه څنګه چې پی ډي ایم په مرکزي سطح فیصله کړې ده په جنوري یا د فروری په اول کې به د اسلام آباد لانګ مارچ کیږي. نو دا د دې د کوټې مظاهره دغه یوه کړۍ ده، یوه سلسله ده. نو موږ نن د ضلع اګزیکټیو چې کومه غونډه وکړه چې په هغه کې د ضلع اګزیکټیو ټولو ملګرو ګډون وکړی، په هغه کې ما تاسو ته مخکې وویل چې په هغه کې پریکړې وسوې ضلع اګزیکټیو به علاقو ته ځي، د هغوی میټینګان به کوي، د هغوی تنظیمي میټینګان، ولسي غونډې او مکمله تیاري به نیسي چې د پارټۍ ملګري سره د جنډو پارټۍ دا فیصله کړې ده چې یو ملګری به بغیر جنډه په دې مظاهره کې نه شاملیږي. خامخا به دا ملګري سره جنډه وي. نو ټولو علاقایي یونټانو ته، علاقایي اګزیکټیو ته، یونټانو اګزیکټیو ته په سختۍ سره د پارټۍ لخوا دا هدایت دی چې هغه دې د دې 21 دسمبر د مظاهرې تیاری ونیسي چې موږ وکولی سو چې د نااهله کرپ او سلیکټډ حکمرانانو په خلاف دا مظاهره اخرنۍ مظاهره سي چې دوی دې ته مجبوره سي چې دوی استعفا ورکړي او په ملک کې صاف شفاف غیر جانبدار او انتخابات وشي، هغه مخکې انتخابي اصلاحات وشي او په ملک کې واقعیتاً
پارلمنت داغه حقیقي بالادستی د آئین و قانون حکمرانی د عدلیه ازادي ممکنه سي نو یو وار بیا ټولو ملګرو ته د پارټۍ ټولو ملګرو ته هدایت دی د کوټې ضلع چې د خپلې مظاهرې د کامیابۍ دپاره سم د اوسه په کار دی تیاري روانه سي. ډېره مننه. کور مې ودان. خدای مې راوله. مننه.